قربانی څه شی دی زمارو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه تپوسو ما هذه الاضاحی یا رسول الله، دا الله رسوله دا قربانی څه شی دی؟ نو رسول الله مبارک کو فرمایل سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د نیکه د پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. نو بیا صحابه تپوس کوي چې زمونږ پکې څه دي ما لنا فی، موږ پکې چې قرباني وکړو د هغه طریقه خو شته، خو موږ له پکې څه ثواب کېږي که نه کېږي؟ ټیک ته د ابراهیم علیه السلام طریقه چې موږ جمدی کړو یو ښه خبره ده، خو ثواب زمونږ پکې څومره کېږي هغه مقدار راته وښایه. نو رسول الله مبارک فرمایل وی چې کم څاروی لالی د هغې په شا چې څومره ویښته دي د هغې برابر نیکۍ درته میلاوي، او که ګډ ته اعلان کړو چیلې د هغې په شا چې څومره وړی ده او د چیلي په شا څومره ویښته دي د هغې برابر ثواب درته میلاوي. ګوره دومره پکې اجر دی او دومره پکې ثواب دی. او بیا رسول الله مبارک فرمایي من وجد ساعة من المال، چې څوک مالداري، د هغې بیان ما تېره جمعه درته کړی و چې په چا قرباني واجبه د مالدار څه ته وایي. او فلم یضحي د قرباني ونه کړله نو فلا یقربن مصلانا، ډېرې زمونږ جومات ته نه راځي، عیدګاه ته چې بلکل را نه شي، دوی زمونږ عبادت خانې ته بلکل را نه شي. ګوره دا سخت وعید ورته زمونږ طالبان وایي، زورنه ورته مونږ تاسو وایو، دا دومره سخته زورنه چې راځي معلومیږي دا چې دا قرباني مضبوط شی دی، دا واجبه ده خامخا. او پیغمبر مبارک په دې کې لس کاله حضور پاک چې مدینې ته تللی، مدینې منورې ته، یو کال رسول الله مبارک قرباني نه ده پرېښې، په دې لسو کالو کې یو کال نه ده پرېښې. او کله یې دوه ګډانه ملال کړي دي نبي علیه السلام، یو ځل یې دوه ګډانه لال کړل، برګ ګډان لماور، او چې کله یې الالول دواړه ګډان نو دواړه خصیانو ټکېدلې چې ورته وایي. زموږ بعضې خلک وایي په ټکېدلي ګډ او یا وایي قرباني وي نه صحیح. یو سړي وایي اندامونه یې کم دي، دا ټوله غلطه خبره ده. حضور پاک چې په کومه ګډانو قرباني کړې ده هغه ټکېدلي، دا ښه قرباني ده. ولې دا څاروي سورو وي، دا اعلی او دا سورو وي، نو په دې څاروي قرباني کولی شي، بلکې مستحبه ده. بیا نبی علیه السلام فرمایلی دی حدیث دی وی د قربانۍ پر ورځو کې د قربانۍ د څاروي حلالولو نه بهترین عمل بل نشته. او چې د قربانۍ څاروي د حلال کو نو وینه لا په ځمکه نی پرته چې الله ته رسېدلي او الله قبوله کړې، نو بهترین عمل دی زمارونو. نو چې څوک مالدار دی او صاحب نصاب دی، ما تاسو د تېره جمعه بیان کړی دی، هغې قرباني وکړي. دا زمونږ د مسلمانانو یو لوی شعار دی. ګورئ خلک د خپل پلار نیکه چې جمدې ساتي نو بوت راوړي والا ولګوي، په چوکونو کې بوت ولګوي، په غټو غټو شاهراهونو کې بوتان ولګوي،